د عوامي نېشنل پارټۍ مرکزي سینیر نایب صدر او پخواني وزیر اعلی امیر خیدرخان هوتي ویلي دي که چېرې عوامي نېشنل پارټي په اقتدار کې راغله نو د رستم ولس ته به سوی ګیس د یونیورسټۍ کیمپس کارخانه او دغه شان نور سہولتونه ورکوي. دوی وویل چې کارکنان دې د باچا خان پیغام کور کور ته ورسوي او ولس دې د فروری په 8 نیټه خپل اوټ د عوامي نېشنل پارټۍ په حق کې استعمال کړي. دا وینا هغه په رستم کې ورکرز کنونشن ته وکړه. په دې موقع د خلکه ان 21 ټاکلی شوي امیدوار احمد علي خان، د پی کې 55 ټاکلی شوي امیدوار سید محمد سهیل باچا، ضلعي صدر عمران ماندوري، تحصیلي رستم صدر جهانگیر خان، ایاز خان او نور وینا وکړه. امیر خیدرخان هوتي وویل چې تحریک انصاف تیرو لسو کالو کې د صوبې بیړه غرقه کړې او د مردان په غټو منصوبو یې کار هم ودرولي. دوی وویل که چېرې په اقتدار کې راغلو نو دغه د ځنډ کار په منصوبو به دوباره کار شروع کوو او سودم رستم به د ترقۍ په لار مخکې بوزو. دې زیاته کړه چې عوامي نېشنل پارټۍ په خپل دوري حکومت کې ریکارډ تعمیراتي ترقیاتي کارونه کړي دي. دوی ویل که چېرې ولس یو ځل بیا موقع راکړه نو دا ځل به داسې خدمت کوو چې په تیرو وختونو کې به د هغې مثال نه وي. د کیمرا ټیم سره عمر خاکسار، رستم نیوز، مردان.